السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زیم فیاض الدین او تاسو ګورئ د دین فطرت خپرونه او سلام پر ستر لارښود خاتم النبیین رسول الله صلی الله علیه وسلم. ګرانو کتونکو، زمونږ په خپل ټولنې جایزه واخلو، که د مذهبي خلکو مونږ جایزه واخلو یا د سیاسي خلکو مونږ جایزه واخلو یا سماجي علوم چې دي د هغه خلکو جایزه واخلو، نو د خانداني ژوند نه واخله تر ریاستي ژوند پورې، انفرادي ژوند پورې، د نظم والا چې کوم زمونږ ژوند دی دې ته که مونږ وګورو نو په دې کې یو ټول ډېر استعمالېږي، هغې ته وایي پروپیګنډا. د حق خلاف په هر دور کې پروپیګنډا شوې ده او د دې مختلف ټیکنیکس وي. د دې پروپیګنډا په خلکو کې د خورولو مختلف ټیکنیکس وي. هغه دا وي چې څه عزایم سړی لري، فرض کا فرد دا وایي چې زما چې دا کم نقطه نظر دی دا بالکل صحیح دی، د دې اگینسټ چې کومه خبره راځي د هغې خلاف هغه پروپیګنډا کوي او هغه ټیکنیکس کې لومړنی چې کوم ټیکنیک استعمالېږي هغې ته وایي ایجنډا سیټینګ. ایجنډا سیټینګ مطلب دا دی چې یو خبره دروغ ته دومره ووایې بار بار، هغه په میډیا باندې، په سوشل میډیا باندې، په تقریر په ذریعه سره، د خطبې په ذریعه سره، د لیکچر په ذریعه سره دومره دروغ ووایي چې خلک هغه رښتیا وګڼي. دې ته وایي ایجنډا سیټینګ. دا نمبر 1 سټیپ. دویم سټیپ کې داسې کېږي چې ته اپیل ټو فیر. اپیل ټو فیر مطلب دا دی چې خلکو ته ووایي ګورئ که د دې سړي خبره مه منئ، که د خبره م ومنله نو دا نقصانات به وي. او محققین علما د دې مثال کې زمونږ او ستاسو رسول صلی الله علیه وسلم پیش کوي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم توحید خبره وکړله، د الله د یووالي خبره وکړله، نو د هغه خلکو هم پروپیګنډا وکړله او په تیره دی ورته وي چې دا شاعر دی، علیاذ بالله، دا جادوګر دی، دا ساحر دی، مختلف قسمه، دا کاهن دی، دا دغه وکړه. او قرآن مجید په دې باندې تبصره کړې ده چې ویقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یعنی صحابو ته به د عامو خلکو دا پیغور ورکوو چې تاسو د داسې سړي اتباع کوي چې په هغه باندې جادو کړی شوی دی. الله سبحانه وتعالی په دې باندې تنقید کړی دی، انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا. وګوره ستا باره کې څنګه خبرې کوي، عجیبه عجیبه مثالونه پیش کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مسحور نو او دوی پسې دا پروپیګنډا کوله. او دویمه خبره به دا کوله که د دې رسول خبره م ومنله زموږ معاشي نظام به کمزوري شي. دې خدا وایي چې دا ټول خدایي صفات صرف په یو خدای کې ومنې، بیا به خو زموږ دا خدایان به زموږ ناراضه شي. داسې قسمه خبرې به یې کولې. دا ټیکنیکس وي، د حق په خلاف باندې دا رکاوټونه راځي. دا په ماضي کې هم شوي دي او په نن دور کې هم داسې کېږي. دا سیاسي خلک هم کوي، د یو سیاسي مشر د بل سیاسي مشر وکړي، یو مذهبي سړی د بل مذهبي مشر خلاف پروپیګنډو کې، مسالک په خپل منځ کې لګیا دي، مختلف خاندانونه په خپل منځ کې لګیا دي، خواښې وینګور لګیا دي. نو په دې باندې به جوړې خبرې کوو. ما بلنه ورکړې ده زموږ ډومبني انالیسټ ډاکټر مفتی اسرار مدني صاحب ته. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدلله. زمونږ دویم میلمه زمونږ ډېر خوږ مشر او دوست ډاکټر محمد عامر صاحب، تاسو ته مجید په خیر راغلی وایو. السلام علیکم. مننه. خیریت دی؟ خیر دی، شکر الحمدلله. آغاز به ډاکټر صاحب تاسو نه کوو. پروپیګنډا څه ته وایي او پروپیګنډا انساني شخصیت ته نقصان څنګه ورکوي؟ الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی محمد الامین وعلى آله واصحابه اجمعین. ډیره مننه ډاکټر فیاض بھائی او ډیره مننه ای وی ټي خیبر چې په داسې ګټورو موضوعاتو باندې دوی وختن فوقتن علمي نشستونه کوي او ډیر ښکلی علمي نشست دی او ډیره بابرکته محفل دی او موضوع ډیره ګټوره ده. بالکل د وخت مناسب ده پروپیګنډا، بالکل چې د دې دا دونه اهمه موضوع ده چې د دې د وجې رشتې پرېکړې کېږي، بالکل د دې د وجې فساد، فتنه، انتشار پیدا کېږي او د دې د وجې قانون ختمیږي، پرمختګ نه کېږي. بالکل پروپیګنډا اصل کې د انګریزي لفظ دی جی، خو دا داسې یو عمل دی، داسې یو طریقه ده او داسې خبرې دي چې د دې په ذریعه باندې د قام د خلکو هغه رویې بدلیدی شي او ذهنیت بدلیدی شي. دې پروپیګنډې ته که زه یو څو نمونه واخلم، دا د پروپیګنډې مختلف شکلونه دي. که دې ته مونږ د دروغو نوم واخلو، دا دروغ دی، دا د دروغو خبر دی. دې ته مونږ بهتان هم وایو او دې ته الزام هم وایو. پروپیګنډا په مختلفو زمانو کې د سترو معتبرو پیغمبرانو خلاف هم شوې ده. که مونږ عهد رسالت طرف ته راشو، د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې کومو خلکو چې د پیغمبر علیه السلام په حق
بیانیه باندې اعتراض نشو کولی یا علمی جواب یې نشو کولی یا یو داسې استدلال یې پیش کولی نشو چې د پیغمبر علیه السلام دعوت پریس کی نو هغې د پیغمبر علیه السلام په ذات باندې مختلف اعتراضات وکړو مختلف پروپیګنډې یې وکړي چې خلک د پیغمبر علیه السلام د دعوت نه منی شي لکه پیغمبر علیه السلام ته شاعر وي مجنون یې ورته وي او دغه رنګې نور القابات یې وله ورکړه نو دا پروپیګنډه چې کوم دا ته په مختلفو ځایونو کې د دې پروپیګنډې ښکار کېدی شي که ته یو ځای کې ملازمت کې او د ملازم په حیث باندې کار کې نو ستا خلاف پروپیګنډه کېدی شي که ته که یوه زنانه ده د انګور په حیث باندې په یو کور کې ژوند کوي نو هغه هم د دې پروپیګنډې ښکار کېدلی شي او دغه رنګې که په ټولنه کې یو داسې داعي دی یو داسې عالم دی حق پرسته چې هغه د دین دعوت کوي د پرمختګ خبره کوي نو هغه هم د دې ښکار کېدلی شي که مونږ قرآن کې وګورو نو قرآن د دې پروپیګنډې ډېره سخته غندنه کړې ده او خلکو ته دا تاکید ورکړی دی دا حکم ورکړی دی چې د دې نه ځان وساتئ یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ای مؤمنانو که چرې تاسو د داسې انسان سره مخامخ شئ چې هغه داسې یو خبر راوړي داسې یو پروپیګنډه راوړي داسې یو الزام بهتان او د دروغو یو خبر راوړي نو تاسو رد عمل ښکاره کوئ ما تاسو فتبینو تحقیق وکئ تصدیق وکئ او لټون وکئ نو بنیادی خبره دا ده چې قرآن پاک مونږ ته د دې پروپیګنډې نه د بچ کېدو په مختلفو موقعو باندې مختلف نصیحتونه شخصیت هم اکثر خراب شي دغه شخصیت خرابیږي د سره فساد راځي د سره ربړې جګړې راځي د سره تعلقات خرابیږي او ایون ما تاسو ته خبره وکړه چې که دا پروپیګنډا سیاسي حوالې سره ده خو د ملک انتظامی حالات خرابیږي که دا پروپیګنډا د مسلکی او د دینی حوالې سره ده نو دا هم یو ډېر لوی نقصان دی دا پروپیګنډا صرف زموږ په دین کې منې نه ده بلکې په ټولنه کې چونکې د مختلفو ادیانو مذاهبو خلک ژوند کوي نو که د هغې څونه مذهبي کتابونه دي نو د هغې په مذهبي کتابونو کې هم د دې ډېرو سختو الفاظو کې غندنه شوې ده لکه که مونږ مثال والو د بودھ مت په مذهب کې رائټ سپیچ د هغې مذهبي کتاب دی او د هغې د چپټر نوم دی رائټ سپیچ نو په هغې کې هغې خپل 8 اصول ذکر کړي دي او په 8 اصولو کې ټاپ اف د لیست اول خبره دا ده چې تاسو به پروپیګنډا نه کوئ بهتان به نه لګوئ الزام به نه لګوئ که بیا بل طرف ته مونږ د هندوازم مثال والو نو په هندو مذهب کې د هغوی په مذهبي کتاب گیتا کې باقاعدہ دا خبره موجود ده چې ستی هندو دھرم کا ستون ہے ستی سچائی ته وایي رښتیا وینا ته وایي پروپیګنډا چونکې یو دروغ وینا ده د دروغ یو خبر دی نو د دې د وجې نه هندو مذهب کې دا خبره هغې په دې باندې ډېر زیات زور ورکوي چې یاره تاسو پروپیګنډې مه کوئ او دغه رنګې که سیکیزم د سیکانو چې کوم مذهب دی که هغې طرف ته مونږ وګورو نو د هغې مذهبي کتاب دی ګورو ګرنث صاحب ګورو ګرنث صاحب کې هم هغې ډېرو سختو الفاظو کې د دې غندنه کړې ده مذمت یې کړې دی چې بهتان ته راشي او دغه رنګې دا پروپیګنډا دا په سختو الفاظو کې هغې حرام او منع ګڼلې ده او بله خبره دا ده د پروپیګنډې بنیاد چونکې په دروغو باندې او نو د دې د وجې نه پیغمبر علیه السلام مسلمانانو ته باقاعده دا یو نصیحت کړی دی چې کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع د انسان د دروغجن کېدو دپاره دا کافي ده چې دی هره یوه هغه خبره مخکې وړاندې کړي کومه چې دی واوري نو بنیادي خبره دا ده چې اول خو په دې ټولنه کې هغه کارونه کول پکار دي کم چې د ټولنې د پرمختګ وجه جوړیږي هغه کارونو نه ځان ساتل پکار دي کوم چې په ذریعه باندې په ټولنه کې فساد راځي جګړې راځي نو دا پروپیګنډا که د فرقې که د مسلک حوالې سره که د سیاسي حوالې سره
نو دا نه ده پکار زیان رسوي زیان رسوي او هغه کس چې هغه پراپګانډا خوري د هغه شخصیت په ښه نه ښکاري او کم کس چې دغه پراپګانډا واوري او مخکې خوره کړي نو هغه هم ښه نه ښکاري. ډاکټر صاحب موږ ورته یو اخلاقي جرم ویلو شو. بالکل اخلاقي جرم دی پروپاګاندا یو اخلاقي جرم دی او سو مثبت نتایج شته دي نه او منفي نتایج ډیر دي. نو څومره خوند کوي دا چې په یو وطن کې پروپاګاندا نه وي او احترامي عزتي که یو سیاسي مشر بیمار شي نو دا څومره خوند کوي چې بل سیاسي مشر په لاسو کې ګلدسته نیولي او دغه عیادت وکړي دغه پوښتنه وکړي یا که دغه رنګې که موږ مذهبي د خلکو مثال وایو د بل مسلک سره بالکل که د یو مسلک عالم یا د یو مسلک یو عام مسلمان هغه بیمار شي او د بل مسلک عالم دغه د پوښتنې دپاره دغه عیادت دپاره لاړ شي او د ګلونو ګلدسته یوسي نو دا څومره خوند کوي. نو بنیادي خبره دا ده چې دا یو اخلاقي جرم دی او د دې نه ځان ساتل پکار دي. ډېر ښکلی ډېر ښکلی. راځو به اوس ډاکټر مفتي اسرار مدني صاحب ته د ماضي ډېر شخصیات او د نن سباني هم ډېر عظیم لوی ستر شخصیات عالمان مذهبي عالمان یا سیاسي عالمان اکثر د پروپاګانډې ښکار شي نو هغوی چې کوم علمي کار کړی دی هغه هم بیا وروسته څوک نه ګوري. نو د مذهب زده کوونکو ته او د سیاست زده کوونکو ته به تاسو څه نصیحت کول غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی النبی الکریم اما بعد. ډیره مننه فیاض الدین صاحب ستاسو. یقینا ډیره مهمه موضوع ده او ډیره مهمه پوښتنه هم ده. څنګه چې تاسو په تمهیدي خبرو کې په ابتدایه کې دا وویل چې اسلام یو دا شانتي دین دی چې هغه د دروغو او دا شانتي د بغیر تصدیق خبرو غندنه کوي هغه نه اپریشیټ کوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام هم د خپلو تعلیماتو نه دې خبرې بار بار موږ ته تعلیم راکړی دی او سورې حجرات هم د دې پروپاګانډې که هغه هر قسم پروپاګانډه وي د هغې حوصله شکني کړې ده. وان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. بلکې د سورې نساء یو بل آیت دی واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به. د دې آیت په تفسیر کې امام رازی رحمه الله لیکلی ده چې په دې آیت کې موږ ته دوه خبرې د زده کړې لپاره ملاویږي. یوه خبره دا ده چې الله تبارک وتعالی موږ ته دا خبره کوي چې په تاسو باندې دا لازم ده چې تاسو ته یو اطلاع ملو شي د هغې به تاسو پهله تصدیق کوئ. یعنې دا تصدیق کول تحقیق کول دا واجب دي. امام فخر الدین رازی رحمه الله فرمایي چې دا تصدیق کول دا درجه ده وجوبیت لري چې تا ته یو اطلاع ملو شي. او دویم پوینټ وایي د دې آیت نه موږ ته دا ملاویږي چې دا خبره به په دې باندې به پیله رای د ماهرینو راځي بیا به پرې خپله لبکشایي کې چې د ماهرین ایکسپرټس په دې خبره باندې خپل هغه رای ورنه کړي د هغې نه مخکې به پرې ته رای نه ورکړي ځکه چې ستا رای به بیا غلطه وي. اسلام دا سیز پابند کوي چې په یو خبره باندې ډسکشن کیږي په یو نقطه باندې وضاحت کیږي هغه به د هغې ماهر په هغې باندې وضاحت کوي. نبی علیه السلام په حدیث مبارک کې هم دا خبره کړې ده چې د یو کس دروغجن کېدو لپاره دا خبره کافي ده چې هغه هر اوریدونکي خبره مخکې بیان کړي. نو د دې تعلیماتو نه موږ دا خبره څرګندېږي چې دا بغیر تصدیقه بغیر تحقیقه یو خبره مخکې بیانول دا اسلامي تعلیمات نه دي او دا د یو مسلمان شیوه هم نه ده دا د مسلمان کار نه دی. او ځکه دا پروپاګانډا د دې آغاز د مسلمان خلاف شوی او دا کافر کړی دی دا شانتي کس کړی چې هغه د اسلام د رڼا نه لرې کس دی. یعنی په هر دور کې د الله رب العالمین چې کوم پیغمبرانو د هغې خلاف د هغې قوم پروپاګانډا کړې ده. د نوح علیه السلام خلاف پروپاګانډا شوې ده. موسی علیه السلام ته د جادوګر د هغې ساحر نسبت شوې پروپاګانډا شوې ده. تر دې پورې رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته د جادوګر د کاهن او نعوذ بالله د مجنون دا پروپاګانډا تر دې پورې چې مسلمانان په مکه کې د مشرکین مکه نه ډیر زیات تنگ شول او دوی حبشې ته هجرت وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مشوره باندې. نو دوی هغه پروپاګانډا وار هغې پورې وسیع کړلو. یعنی دا خاصه د مسلمان نه ده دا د پاکیزه فطرت کس کار نه دی چې کم کس فطرت ګنده وي د کم کس په فطرت کې غلاظت وي هغه او دا پروپاګانډا
بس اوقات جی اکثر اوقات دا د ذاتی مفاد باندې چې چا گزار وشي کنه د هغې وجې نه پروپیګنډ وجود ته راځي هغه د هر شکل و صورت کېدی شي مذهبي پروپیګنډ هم کېدی شي بالکل سیاسي هم کېدی شي کاروباري پروپیګنډ هم کېدی شي تاسو خبر وکړله زمونږ په دې بر صغیر انډوپاک کې دا اوس د نیر پاس خبره ده دا شانتې علمي شخصیات تیر شوي دي چې په هغې دور کې هغه د ډیر مشکل سره مخامخ شي او د دې مذهبي پروپیګنډ ډیره وجې نه هغوی ته د ګمراه نسبت شوی دی هغوی ته د مرتد نسبت شوی دی هغې ته د منکرین حدیث نسبت شوی دی هغې ته هر هغه بیکاره نسبت شوی دی او حال کې داسې به نه وه یقینا په هغې ټایم کې به هغه خلک ذهني طور باندې ټارچر شول او یو غټ نقصان دی امت ته دا میلاو شو چې هغه څومره علمي خلک و د هغې دور نوجوان نسل د هغې د تربیت نه محروم پاتې شو د هغې نه علمي استفادې ونه کړې ځکه چې د هغې خلاف یو پروپیګنډا تاسو خو دا خبره کوئ زه به خو ویم چې نن سباني دور کې هم خلک وي د دې خلکو کتابونه مه ګوره لکه هغه دور کې خلک چې پاتې شو نن هم ترې پاتې شو دا مشکل ګوره ما تاسو ته ویل د دې مشکل آغاز د ډېر ابتدا نه شوی دی یعنی د نوح علیه السلام خلاف دا پروپیګنډه شوې ده دا پروپیګنډه شیطان د آدم علیه السلام خلاف کړې وه پروپیګنډه اصل کې کار د شیطان دی شیطانی کار دی دا شیطانی عمل دی او دا د آدم علیه السلام وسوسه چې یو هغه کار ډیسیمینیټ کوي او نو دا اسلام په یو صورت باندې نه اپریشیټ کوي او د دې حوصله شکني پکار ده د منبر محراب نه د حوصله شکني پکار ده باید چې په اسلام پسند خلکو کې دا شانتې کسان چې هغې تعلق او تړون د اسلام سره وي د مذهب سره وي او هغه مذهبي شناخت لري په هغوی کې خو دا پروپیګنډه په یو صورت نه ده پکار ځکه چې پروپیګنډه تهمت دی دروغ دی الزام دی بیسلیس خبره ده نو اسلام دا نه اپریشیټ کوي که دا تهمت شو هم نو ګناه ده که دروغ شو هم ګناه ده او کدا ذاتی عناد او حسد شو بیا هم ګناه ده نو دا پروپیګنډا یا د حسد د وجې نه وجود ته راځي یا د عناد د وجې نه وجود ته راځي یا د ذاتی منفعت د وجې نه وجود ته راځي دا ټول څیزونه د اسلامي تعلیماتو سره متصادم دي باید هر یو ذی شعور مسلمان ته پکار دی چې د دې لعنت نه ځان وساتي د پروپیګنډي هغه ضرورت هغه بیکاره ذهن والا خلکو ته پیدا ولی شو مسله هم دا ده چې هغه انټریکشن نشته دی کمیونیکیشن ګیپ دی او جی کمیونیکیشن ګیپ دی او د دې په وجه باندې هغه د اختلاف هغه آداب هم نشته دی که یو کس بل کس سره مسلکي اختلاف ساتي خو هغه آداب نشته دی یا سیاسي اختلاف ساتي هغه نزدېکت نشته دی یا که موږ هغه سوشل ریلیشنز ووایو سماجي آداب هغې هم نشته هغه هم نشته دی نو سماجي تعلقات هم نشته دی ګنې د دې پروپیګنډې اصل ضرورت به راته هم نه زه خو دا خبره کوم تاسو دا وایي چې د کمیونیکیشن ګیپ د وجې نه یا د مکالمې د نشوالي د وجې نه پروپیګنډه وجود ته راځي زم د دې نه هم یو سټیپ مخکې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خو د مشرکین مکه مکالمه کېدله کمیونیکیشن ګیپ هم نه خو دا د دلیل د نشوالي په او څنګه چې دوی چې دلیل سره نه وي نو چې دلیل نه وي زه پل را نشم نو د دلیل د لوجیک په بنیاد باندې یو کس خبره نشي کولی د هغې د دلیل نه مرعوبه شي نو دا بیا د هغې سره خو دلیل وینه نو د پروپیګنډې په ذریعې باندې پروپیګنډه وار شروع کېږي ډاکټر محمد عامر صاحب پروپیګنډه خو تاسو مختلف شیډز بیان کړل چې په کور کې هم کېږي مختلف ځایونو کې اوس په لږ سپیسیفیک کو او په ډاګه او په دې خبرو کو بعضې وخت کې مذهبي پروپیګنډه وشي چا خلاف او د هغه د چا خلاف چې وشي د هغه ژوند ته خطر جوړ شي نو انسان دې حد ته ولې لاړ شي بالکل ډېر بنیادي سوال دی او دا پیښې په دې خوره کې په دې وطن کې خاص کر په دې پښتنو کې څو ځله راغلی ډېرې مسله هم دا ده ما تاسو ته ووایي چې دا یو کمیونیکیشن ګیپ دی یو انسان د بل انسان خبره نه اوري یو کس بیانیه پیش کی هغه بل په یا پوهیږي نه یا که اختلاف ساتي هغه آداب نشته او پروپیګنډې چې څوک کوي هغه به عام سړی هم نه وي هغه به خامخا انفلوئنسر با اثره کس به وي با اثره کس به وي او هغه به پروپیګنډه کوي هغه به د پروپیګنډې په ذریعه باندې د خلکو ذهنونه بدلوي او هغه به په دې پروپیګنډې د پروپیګنډې په آړ کې به چې کوم خپل تعصب دی خپل نفرت دی د هغې اظهار به کوي د هغې اظهار به کوي
او بیا چې کله داسې یو کس پراپیګنډه پیش کی چې هغه په ټولنه کې بااثري خلک داغه خبره اوري باور پې کوي خلک داغه خبره اوري او یو قسم عزت یې کوي نو خلکو ته بیا داغه پراپیګنډه عبادت ښکاري او یو ښه خبره ښکاري او چې بیا داغي بنیاد د مذهب په بنیاد باندې پراپیګنډه بیا خو خلک ډېر په شوق سره اوري ځکه چې زموږ په معاشره کې خو پوهه شته نه او مذهبي جنونیت ته هغه ډاکټر اسرار صاحب وایي که نه وایي هم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ جیتے نہیں لیکن مرنا ہے تو چاہتے ہیں بالکل نو مسئلہ هم داسې ده مثال په تور باندې که یو کس دی هغه داسې څه خبرې غیر ارادي طور سره د هغه د خولې نه وځي خو چې بیا د کوم مخالفین دي هغه ته خو مقامله وشوه هغه بیا پروپاګانډه کوي او بیا تاسو ګورئ زموږ په دې خطه کې زموږ په دې منطقه کې په دې سیمه کې پښتنو سیمو کې داسې ډېر واقعات تر مخې راتله مړه شي پکې خلک او دغسې یو کس چې هغه داسې خبرې د خولې نه وځي چې هغه نه غواړي خو د خولې نه وځي بیا پرې وروسته هغه معافي مو غواړي خو د خلکو ذهن سازي خو همداسې شوې ده چې دا هم دغه د مرګ هم د ده دپاره دی مرګ روا دی د ده بیا هغه داسې په بېدرتۍ سره قتل کړي شي نو بنیادي خبره دا ده چې د دې ټولنې تربیت نشته دی جی تربیت نشته دی صحیح دین خلکو ته نه دی ښودلی شوی او نه په خلکو کې هغه طلب شته دی نو امام شافعي صاحب وایي من طلبه فقد وجده هغه چا چې د یو شي طلب وکړو نو دا داسې شوه چې هغه دغه وموندو نو موږ عام عوامو کې هغه طلب نشته دی او چې کوم زموږ مشران دي نو چې هغوی بیا سووې موږ ورپسې ځو نو خامخا دا مذهبي پروپاګانډه چې کوم ده نو هغه د خلکو ژوند ته خطر دی ډېره ښکلې خبره ډاکټر محمد عامر صاحب وکړله ما د دوی د خبرو سره علمي خبره وکړې ما ته یو شعر رایاد شو د پښتنو یو قامي شاعر وایي چې جنونیت چې شي راخور په وطن پکې دلیل عقل شعور لتاړ شي بیا څوک دلیل ته نه ګوري هلکه دغه ځای کې فلان کې راغلی دی بس هغه دا داسې دی څنګه چې د اوپینین بلډر یو خبره وکړي د ممبر نه وشي یا یو پروفیسر دا خبره وکړي بس هغه ځای کې خلک ورشي او هغه هلته ملک نه دا ملک دلته یو قانون دی دلته یو آئین دی الحمدلله باید چې هغه قانون او آئین په عمل کې راشي خو دا بدمرغي ده چې دلیل ته هم خلک نه ګوري یو جنونیت پیل دی ته اختلاف ما سره کې زه ستا اختلاف د سره برداشت کولو ته تیار نه یم دا بدمرغي ده اختلاف دا یاد لرئ اختلاف دشمني نه ده اختلاف خو زمونږ په مخکې په سلف صالحین کې هم دی خو په هغې کې تهذیب و په هغې کې شرافت و په هغې کې ډېر زیاته ښکلا وه د بده مرغه دغه ښکلا زمونږ نه تلې ده راځو به ډاکټر مفتي اسرار مدني صاحب له کله چې زمونږ د دین چې کوم سپېڅلي دین دی د دې خلاف پروپاګانډه وشي غیر مسلمو کې نو زمونږ مسلمانان رد عمل کې راځي دا د دوی مینه را دې کې مونږ څه شک نه کوو لکه د پښتانه کوي یا پاکستانیان کوي دا د دین سره دوی مینه دوی راپاسي خو په هغې کې په هغه پروپاګانډه کې دوی د خپل املاک نقصان اکثر ورکړي بس ته ورته کړي رقشې ته ورته کړي نو دې باره کې تاسو نه دوی له څه رویه کول پکار دی چې کله هغه خلک زمونږ د دین خلاف پروپاګانډه وکړي نو مونږ له څه رویه اختیارول پکار دی ایگزیکټلی اکثر اوقات همدغه شان دی کېږي ګورئ په دې خبره کې خو هېڅ شک نشته دی چې زموږ دین اسلام دین فطرت دی او د دې خلاف چې په دنیا په کم محاذ باندې هم پروپاګانډه کېږي نو لازمي خبره ده مسلمان ته په درد هم رسیږي او اسلام خو وایي چې د چا خلاف هم پروپاګانډه مه کوئ د چا دین ته هم غلط نسبت مه کوئ یعنی د غیر مسلمه چې کوم دغه ناجایز خدایان دي هغوی ته هم تاسو کنځلې مه کوئ اسلام خو دا یو سوچ دنیا ته ورکړی دی او بیا چې دا شانته یو خوندور سوچ لرونکی اسلام د دې خلاف دا شانته بې خونده خبرې کېږي نو مسلمانانو ته درد رسېږي بیا زموږ غټ مشکل دا دی چې مسلمان په دې ټایم کې او اسلام په دې ټایم کې مظلوم شو یو معاشرې د مسلمان خلاف پروپاګانډه وکړله پکار چې مسلمان دا سیز په ښې طریقې سره کیش کړي هغه د خپل عمل سره دا سیز په خپله د وراني طرف ته نور هم بوزي یعنی مسلمان چې کوم رد عمل د اسلام سره د محبت ښکاره کوي د دنیا ته یا د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د ذات مبارک سره د محبت چې کوم یو عملی هغه مثال دنیا ته ښیي نو هغه موږ په دا شان طریقې باندې بس اوقات ښکاره کوو چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله ډینای کړې ده یعنی ګوره مونږ مسلمانان چې کله د خدا نه خواسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان مبارک کې ګستاخي وشي یا د اسلام په کم شاعر خلاف ګستاخي وشي نو مسلمان روزي مظاهره هم کوي هر څه کوي
خو هغه زمونږ مظاهره دا شانتي وي کنه چې هغه پرامن نه وي زم مظاهره دې وکړي او تهذیب پکې وي هغه انسانیت تکلیف باعث جوړ شي زه مظاهره کوم د هسپتال مخه بندوم زه روډ تراوزما زه د گاډو شیشې ماتوم امبولانس ته لارې بندوم بیماران دا د مسلمانانو املاک دي د مسلمان املاک ته نقصان رسول دا د اسلام تعلیمات دي نه ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم دا موږ ته خپل سیرت نه ښودلی دي یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم غالبا تاریخ دا لیکي چې غزوه خیبر ته رسول الله صلی الله علیه وسلم روانو او یو صحابي ورسره په دې غزوه کې شامل وو هغه صحابي خیمه د پاره هغه مګوې ټک وهلو نو د لارې په یوه حصه کې یې ټک وهلو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي ځان ته د غزا د جهاد اجر خراب نه کړي ځان د اجر نه مه محرومه کوه دا لار مه خرابوه یعنی اسلام دومره ښایسته دین دی چې لارې په باره کې دومره ترجیحات ساتي او مونږ لارې ته راوځو د بیمار هم خیال نه وي د بل کس د مړي هم مونږ لحاظ نه ساتو د سامان هم لحاظ نه ساتو د هسپتال او د سکول هغه تفریق مونږ ختم کو د ځان ځان باندې هغه وحشیانه پن راولو دا د جنونیت په ځان باندې راولو دا اسلامي تعلیمات نه دي ها احتجاج وکړه په مهذب انداز سره په مهذب انداز سره او دا احتجاج خو په ترجیحي بنیادونو باندې په فرست پریورټي باندې د سټیټ ذمہ داری ده سټیټ ته د ملک سره سفارتي تور باندې احتجاج پکار دی یا تعلقات سفارتي تور باندې کټو دا پر اثر احتجاج دی دې سره هغه تعلقات چې کم وي نو هغې ته زور رسېږي سفارتي احتجاج پکار دی او دا شان حکومتي احتجاج پکار دی زمونږ د احتجاج د کوڅې او د محلې دا مسلمان ته زیان ولا احتجاج دی اسلام د دې سیز بالکل حوصله افزایی نه کوي ٹھیک راځو اوس ډاکټر محمد عامر بھائی ته پروپیګنډا په سوشل میډیا هم کیږي نن سبا چونکې د استعمال ډېر دی په فیسبوک او ټیک ټاک انسټاګرام اکثر سیاسي خلک خپل کارکردګي نه وي او خپل کارکردګي جوړوي د ځان ځان دغه پې کوي او خپل کارکردګي په سوشل میډیا په غلط طریقې سره کوي دا جرم نه دی پروپیګنډا فیاض صاحب که په سوشل میډیا وي او که په نیشنل میډیا وي او که په انټرنیشنل میډیا وي پروپیګنډا ده غلطه ده او که دا سیاسي وي که سیاسي مشران یې کوي او سیاسي وي نو هم غلطه ده دې سړي نیت ښه وي نو بیا هم پروپیګنډا او که دا پروپیګنډا مذهبي وي او مذهبي مشران یې پیش کوي نو بیا هم غلطه ده بیا هم پروپیګنډا ده قرآن جی ما تاسو ته قرآن د دې په باره کې ډېر واضح او ډېر اسان او ساده الفاظو کې خبره پیش کړې ده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا اے مؤمنانو د الله تعالی نه ویریږئ او سیده صفا او رښتیا وینا کوي نو چې انسانان د الله تعالی نه ویریږي موږ د الله تعالی نه ویریږو رښتیا وینا کوو نو فایده بسی الله وی یصلح لكم اعمالکم ويغفر لكم ذنوبکم ستاسو عملونه به ټیک شي او زه به ستاسو بخانه وکړم ګناهونه به معاف کړم په پروپیګنډا کې پروپیګنډا یو اخلاقی او قانوني جرم دی او هغه کس چې پروپیګنډا کوي که هغه سیاسي دی که عام سړی دی که سماجي دی که مذهبي دی خو د دې فایده به دته هغه وختي وي خو داسې مستقل فایده ورته نشته دی نو زموږ دین د دې نه د بچ کېدو دپاره مونږ ته دغسې تاکیدات کړي دي او حکم یې را کړی دی الله تعالی په قرآن کې وایي چې یاره څوک دا پروپیګنډې کوي بهتان لګوي الزامات لګوي یو کار په غلطه وینا مخکې وړاندې کوي نو لعنو فی الدنیا والآخره لعنت په ده باندې په دې دنیا کې او په آخرت کې نو که عام کسې کوي او که خاص کسې کوي پروپیګنډا ده خپل ذات تم دا هغه نقصان دی قام تم نقصان دی وطن تم نقصان دی او نو موږ له پکار دي چې د دې سیاسي خلکو له پکار چې رښتیا دی کې وي رښتیا وینا کې د هغه هم فایده ده او زموږ د قام هم فایده ده هغه به پې ښه ښکاره شي هغه زموږ دپاره او د خلکو دپاره یو آیډیل دی ګورئ جي مذهبي مشر او سیاسي مشر د سیاسي مشر هم فالوور شته دی او د مذهبي مشر هم شته دی دا د هغې دپاره او څومره تاسو خبره کټ کوم څومره خیر خورېدي شي که دغه نه سمه خبره وشي نو خلک ورپسې ځي ګوري دا خلک د هغې خبره اوري او خلک پې عمل کوي او د سیاسي کارکنانو دپاره سیاسي مشر یو آیډیل دی هغه فالو کوي نو که هغه ښه خبره وکړي خو ټول قام ته او ټول ورکرز ته فایده ده دغسې مذهبي مشر دی که هغه یو ښه وینا وکړي ښه خبره وکړي نو ډېرو خلکو ته فایده ده پروپیګنډې نه بچ کېدل پکار دي په دې کې زموږ دیني نقصان دی اخلاقي نقصان دی سیاسي او مذهبي نقصان دی
ٹھیک شو مفتی صاحب دا پروپیګنډا اکثر مسلک د بل مسلک خلاف وکي ډاکټر د بل ډاکټر خلاف وکي دکاندار د بل دکاندار خلاف وکي او داسې ورپسې ځای کنه نو دا به مونږ څنګه د دې نه بچ کیږو دوی په موږ پې خبرې وکړلې دا قام لکه مطلب مساجدو څه کمی نشته دا زمونږ مطلب ادارې دي د کار کولو تعلیم هلته ورکوي د مدارسو هېڅ کمی نشته دي د پوهنتونونو هېڅ کمی نشته د سکولونو هېڅ کمی نشته نو چېرته خرابې دی چېرته مسله ده داسې نو موږ څنګه وځو همدا شانتې ده دا ستاسو چې کوم سوال دی که نه بعینه زمانه په همدې انداز باندې بیګا ما خصوصا درس کې یو کس تپوس وکړلو سوال پیدا کېږي هغې تپوس د دې انداز والا وکړلو وایي په پاکستان کې جوماتونه ډیر دي مدارس ښه ډیر زیات دي دلته کې مذهبي خلک ډیر دي خو دلته کې اسلامي حکومت مونږ غواړو اسلامي حکومت ولې نه راځي دا یو هغه وکړو نو ما ورته خبره وکړله چې په پاکستان کې چې ته کوم اسلامي حکومت یادې د هغې لپاره غټ رکاوټ همدغه اسلامي خلک دي همدغه مذهبي خلک دي غټ رکاوټ دا د سیکولر خلکو نه موږ ګیله نه کوو ځکه چې د سیکولر خلکو په مقابله کې په پاکستان کې میجورټي د مذهبي خلکو ده تاسو ګورئ ماضي قریب کې ځای په ځای باندې د اسلام د نفاذ په نوم باندې تنظیمونه راپاڅېدل خو د هغوی سره د هغې علاقو خلکو میجورټي خلکو ملاتړ کړی و 90 پلس خلک به ورسره ولاړو خو هغه په ښې طریقې سره یوټیلایز نه شو نو هغه څیز به مس هینډل شولو یعنی د پاکستان په اسلامایزیشن کې غټ رکاوټ مذهبي خلک پخپله دي هغه څنګه دي یعنی مذهبي خلک پخپله د فرقاواریت ښکار شوي دي دیوبندی اهل حدیث نه برداشت کوي اهل حدیث پنجپیری نه برداشت کوي پنجپیری بریلی نه برداشت کوي نو چې ته پخپله کې دومره ډسټریبیوټ شوی تا کې دومره حصې راغلي دي د فرقاواریت ښکارې نو خامخا د دې کم سیکولر طبقات دي روشن خیال طبقات دي چې هغه تا ته د ځان نه کمزوري مسلمان لګي هغه به خامخا فایده اخلي هغه فایده هغې ته ته ورکې هغه فایده هغې ته ته ورکې یعنی که په تا کې د یونټي وې دلته کې خو بدقسمتي دا ده چې کله زما د مفاد خبر راشي د فایدې خبر راشي بیا شیعه زما لپاره مسلمان شي د شیعه نه زه ووټم اخلم په سینټ کې هم ته اخلم په صوبایي اسمبلی او هغه زما لپاره مسلمان دی خو چې کله زما د مفاد خبره نه وي او د مسلک مفاد وي نو بیا ما لپاره شیعه کافر شي نو دا مذهبي دا زاویه سمول پکار دي زاویه سمول دا مذهبي پروپاګاندا دا چې څو پورې ختمه شوي نه وي او د دې په خاتمه کې زمونږ مذهبي مشران کردار لوبولی شي ځکه دې مشرانو ته دا زده کړه پکار ده چې اویا اتیا کاله وشو پاکستان وجود ته راغلی دی او موږ د اغاز نه واله تر نن ورځې پورې خلک په دوکه کې ساتو په دوکه کې ساتو په کومه پورې به دا خلک تاسو په دوکه کې ساتئ اتحاد پیدا کوي ذاتی مفادات مسلکی مفادات شاته گزار کوي اسلام مقدم وساتئ د اسلام فایده په ترجیحاتو کې وساتئ چې موږ ټول را سره قبله م یوه ده قرآن م یو دی شناخت هم د مسلمان یو دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام به حیثیت آخري پیغمبر موږ ټول مشترکه منو نو بیا په موږ کې د تفریق څه شی نشته دی د تفریق هغه باعث زمونږ ذاتي مفادات دي ذاتي مفاد هم چې څو پورې قرباني کړی نه وي نو همدغې د پروپیګنډې په بیس باندې به موږ تقسیم در تقسیم کیږو او فایده به د بل چا وي او زمونږ همدغه مظلومه او ساده لوح او ډېر زیات هغه په اسلام مین عوام به همدغه شانتې محروم پاتې کیږي د اسلام د میټاس نه او ډاکټر صاحب زیات نقصان عام عوامو ته دی عام عوامو ته دا خبره انجکټ شوې ده چې د پسې مونځ کوه او د پسې مه کوه هغه خو نه پوهېږي هغه ته خو ویلي شوي دي هغه پوهه نه لري د هغه دماغ روښانه دي نه هغه په سپین او تور کې فرق کولی نشي هغه ته د بره نه انسټرکشن میلاویږي چې دا صحیح مسلمان دی د پسې مونځ کوه دا صحیح نه دی او دا کتاب ګوره او دا کتاب مه ګوره دا کتاب ګوره دغه مولا اوره او دا مه اوره نو چې کوم پوهه خلک دي هغې خو سپین او تور کې فرق کولی شي هغې خو د پراپیګنډې ښکار کیږي نه خو فایده د دې نقصان عام عوام او عامې ټولنې ته دی نو څومره چې کیدی شي نو موږ له خپل رول پلی کول پکار دی او پراپیګانډا که سیاسي ده که مسلکي ده که سماجي ده دا نه ده پکار د دې نه ځان ساتل دا تحقیق او تصدیق کولو دا چې کومه خاصه ده که نه دا قرآن مطالبه د غیر مسلم نه راکړې د مسلمان نه یې کړې ده یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا نو ای مسلمان ای زما ساده وروره که ته د سبزۍ دکاندار او که ته دیاړیدار مزدور او که بل څه چې ته د یو عالم خبره واورې او د بل عالم خلاف یې درته کوي د بل مسلمان خلاف یې درته کوي
نو تا ته قرآن وایي فتبینو ته دې خبرې لږ تصدیق وکړه چېرته کې غټې مدرسې ته لاړ شه د یو جید عالم سره کښېنه د فیسبوک د ملا سره مه کښېنه د ټیک ټاکر سره مه کښېنه د فرقه پرست کس سره مه کښېنه چې تا ته پته لګي چې دا کس پرې مناظرو کې اخته دی پرې جنګونو کې اخته دی د دې خولې نه یوه خبره سیده وي او پنځه پسې کنځلې راوځي زګونه راوځي د دې په خپل ځان باندې کنټرول نشته د داسې عالم خبرو ته کښېنمه ته چېرته کې سنجیده عالم ته ورشه په هر ښار کې سنجیده علما شته که هغې تعلق بیا د هر یو سکول اف تاټ سره وي په اهل حدیثو کې داسې علما شته چې حق پرست دي او هغه د خپل مسلک د چترۍ لاندې هغه خیال نه ساتي هغه د حق خبرې په دیوبند سکول اف تاټ کې بیا داسې علما شته چې هغه د خپل سکول اف تاټ نه مجبور نه وي هغه د حق خبرې بیا تایید کوي نو بیا تاسو حق پرست علماو ته لاړ شئ د بل چا پر الیکار مه جوړېږئ ګوره دا چې کوم دا شانته یو څو د موټي په شمار باندې علما دي علما به ورته ووایو هغه د دې ساده خلکو د نفسیاتو سره لوبې کوي که نه د آلې په طور باندې همدغه عوام استعمالوي مخکې شاته ورته دا ځي ګاډي ورته دا ورکوي ټوپک یې ورسره دا اوچتوي ورشه درشه ورته دا کوي دا هغوی هغه بادشاهت د عوامو په ذریعه باندې قایم دی نو ای زما ساده مسلمانانو چې دا کم د اسلام سره د ترخی رویې دی اختیار کړي او په دې باندې عمل پیرا دی دا ستا د سپورټ د وجې نه دی ته خپل سپورټ دې ته مه ورکوه احتیاط پدې کې کوه ګوره یو حدیث مفهوم ماته رایاد شو چې د قیامت په ورځ باندې به یو کس د الله په دربار کې دا خبرو کې چې الله د ګناه ما نه وکړې دا زما خلاف ولې درج شوې ده نو دا ګناه ته به د دې ګناه لپاره باعث جوړ شوی وي نو ای ساده مسلمانه ته خو په بعض اوقات په جذباتو کې راشي تا بل کس یو کس د ذاتي مسلکي فایدې لپاره یوټیلایز کوي نو ته به یو کس ووژنې ته په یو کس تهمت ولګې په یو کس په نقصان کې به ستا ټوپک استعمال شي ستا ګاډی به استعمال شي اگزیکټلی ستا صلاحیت به استعمال شي ته به دا وایې چې ما د اسلام خدمت وکړلو هلته کې به د قیامت په ورځ باندې ته بیا حیران چې دا ګناه په ما باسي ولې اندراج شوې ده په دې حق باندې عام عوام هم داسې نه ده چې هغه بالکل ذمہوار نه دي نه هغې ګرم دي عقل ولا الله پاک ورکړي عقل ولا الله پاک ورکړي لکه زه به مثال درکړم که یو عام کس دی هغه د ضرورت څه شی علي د خوراک څښاک څه شی علي یا د استعمال څه شی علي نو جی مونږ په دې بازار کې ګرځو شل تانونه پې کولو کی او تانونه پې کولو کو په یو دکان کې ګورو نه بیا او ځان هم بیا یو دلیل هم جوړ کړی د سنت طریقه ده یو شی چې ویلی نو دا د سنت طریقه ده ګورې به که نه نو چې بیا دغسې سیاسي بیانیه راشي یا مذهبي بیانیه راشي نو بیا مونږ سرنډر شو هر څه یا استادي ته پرېږدو او یا سیاسي مشر ته بیا هلته کې عقل استعمالو نه نو زما په خیال عام عوام خو ذمہوار دي د پراپیګنډې چې کوم دا کلچر دی په دې کلچر کې عام عوام خو پورا برابر ذمہوار دي ټیک اګرانو کتونکو تاسو وکتل زمونږ د علما ډېره زیاته ښکلې خبرې وکړې زړه پورې خبرې وکړې او د دوی د خبرو خلاصه کو زه کوم هغه دا ده چې شدید خود احتسابي به ځان سره کول وي او بدترین رښتیا چې کم قانون خپل ځان سره وي یا وي په تهذیب په در کې هغه طریقې کې دا دلته چې راکسور دا هغه بدترین رښتیا دي دا د ټولنې دا هغه رمزونه دي چې مونږ بیان کړل دا حقیقت دی چې دلته هر یو څیز مذهبي څیز ډېر دی خو مذهب به داته نه ښکاري تهذیب به نه ښکاري ملاوټ دلته دی او دغه رنګ پروپیګنډې هم دلته دي په دې باندې پروپیګنډې باندې مزید د ډاکټر محمد عامر صاحب نه پوښتنه دا کوو چې اکثر دلیل دا رښتیا خبره ده چې کله اکثر دلیل نه وي استدلال ما سره ختم شو نو د دغه ځای نه زه اخوا پروپیګنډه شروع کوم دا رښتیا خبره ده د پروپیګنډې بنیاد هم په د کمزوري دلیل باندې دی پروپیګنډا بیس کوي په یو ډېر کمزوري دلیل باندې او دا خو انډرسټوډ خبره ده چې یو کس سره دلیل ختم شي ثبوت ور سره ختم شي یا ور سره نه نو هغه به خامخا الزام تراشی ته راځي پروپیګنډې ته به راځي هغه بیا د مخالف په ذات باندې رالګي او په هغه باندې مختلف القابات قرآن بالکل قرآن موږ را دې نمونې کړي وو ایون چې هغه که یو ټیک ټاک مسلمان دی د روژې او د مونځ پابند دی او ستا ورسره اختلاف راغی او ته د هغه خلاف پروپیګنډه کې نو هغه د مسلمانین هم خارجی هغه غیر مسلم ثابت کې دومره ظلم او دومره ناانصافي کوو لکه که دغه اختلاف ستا مسلکي دی یا سیاسي دی نو ته د دې د مفاداتو دپاره دومره حده پورې ځي چې یو کس مکمل توګه باندې ته هغه د اسلام نه خارج کړي نو دا ډېره غلطه رویه ده او ذات باندې را لګېدل نه پکار الزام تراشي نه ده پکار بهتان تراشي نه ده پکار لعن طعن نه دی پکار بلکې د تهذیب او د اخلاق په دایره کې
خپل نقطه نظر بیانول پکار دي. تاسو نه دی کې بله پوښتنه دا ده چې د جمعې ورځ خو تېره شوه، را روان د جمعې په خطبو کې تاسو څه ګڼئ چې علما له دا ټاپک چې کوم دی دا موضوعي بحث جوړول پکار دي؟ بالکل خطبو کې بالکل په خطبو کې په پروپاګاندا کلچر د دې د ختمېدلو باندې ښه پوره کوششونه پکار دي. او مخکې ما خبره وکړه د یو عالم مثال په ټولنه کې د یو ستر مشري او ګوره هغه خو د جرګو مرکو سړي خلک یې خبره اوري او هغه خبره هم کولی شي. نو که یو عالم یو خطیب صاحب په دې باندې باقاعده زورونه ورکړه خبره یې پرې وکړه نو انشاءالله دا پروپاګاندا کلچر دا ختمېدی شي او په دې معاشره کې سوکالي خوشحالي دا راتلی دی شي انشاءالله. ټیک، ډېر ښکلی. راځو به اوس ډاکټر مفتي اسرار مدني صاحب ستاسو خواته. مونږ ګورو چې دلته د مختلفو قانونو خلاف هم پروپاګانډا کیږي. مثال په طور باندې مونږ پښتانون د پښتنو مثال درکړم، پښتنو پسې دا خبرې کوي چې دا قاتلان دي دا غاصبان دي، مختلف قسمه لکه بدنامولو کوشش کوي. نو پښتانه خو داسې نه دي که نه، دا پروپاګانډا د قام اګینسټ هم کیږي. نو دې باره کې څه نقطه نظر تاسو لرئ؟ همدا شانتې ده دا د پښتون قام خلاف یا په پښتون کې چې کوم دا سب ټرایبز دي په دې کې مختلف خلک او د هغې خلاف دا پروپاګانډا کیږي. ما تاسو ته دا ګزارش وکړو چې د پروپاګانډې آغاز د بیسلیس خبرو په بنیاد باندې وي، یعنی هغې شاته حقایق وینه د حقایق چې وینه نو د بې بنیاده خبرو په صورت کې دا خبره وجود ته راځي. لکه عموما د پښتون چې کوم سماج دی یا پښتون معاشره ده په دې کې دا پروپاګانډا کیږي چې پښتون ډېر سخت مزاجه دی، جنگجو دی وغیره وغیره. حالانکه که چېرته کې موږ پښتون سماج تاریخ وګورو که نه، دا جرګه د پښتون سماج یو اهم حیثیت لري. نو دا جرګه بذات خود د پرامن یو کام هغه د نشاندهي ده چې دا پښتون ډېر پرامن کام دی. د دې ښایست په جرګه کې دی، دی د تنازعي حل په جرګه کې او په خبرو کې راویستی دی. یعنی د جرګې دا وجود د پښتون قوم یو نیکنامي ده. یا د پښتون قوم که تاسو دا خبرې چېرته کې په نوټس کې راغلي وي چې چېرته کې په دوو کسانو کې دا جګړه وي که نه، نو اکثر یو بل ته وایي چې سم شه ګوره دا به وکړم، سم شه ګوره دا به وکړم. یعنی پښتون په هغه تشدد کولو کې ابتدا کوي نه، هغه پهله د خبرې په ذریعې باندې هغه حل راوباسل غواړي، خبره په خبرو باندې. نورالامین یوسفزۍ صاحب هم دا وایي چې د پښتون قام د پرامن کېدو غټه نښه د هغې جرګه ده، د هغې د کلچر د کلتور چې کومه حصه ده که نه دا ناسته ده، یعنی په مکالمې سره د تنازعې خاتمه. نو زما په خیال دا یو بې بنیاده الزام دی د پښتون وطن خلاف یا د پښتون قام خلاف. ډاکټر محمد عامر صاحب څنګه چې مذهبي پروپاګانډې ختمولو لپاره به علما خپل کار وکړي، ځکه چې مشران دي هغوی به د خپل مسلک چې کوم مشر دی به کار وکړي. نو تاسو څه ګڼئ چې د سیاسي پروپاګانډې د ختمولو لپاره سیاسي چې کوم مشر دی نو هغه هم تربیت پکوي، نو هغه به څه طریقه اختیاروي؟ موږ په ټولنه کې پخوا به داسې وو، مثال په طور باندې باچا خان به د خپل قام او د خپل سیاسي ورکر تربیت کو، خو اوس موږ ته داسې نه ښکاري. دې باره کې څه خیال دی ستاسو؟ وخت تېرېدو سره هغه پوهه مشران هم نشته دی کوم چې هغه پوهه سیاسي مشران وو چې هغوی به خپل سیاسي کمپین کو. نو په سیاسي جلسه کې به هغه خلکو ته وی چې کم زما دا مخالف دی دا زمانه ښه دی کمال د هغه تعریفونه به یې کول. لکه دا خبر تاسو بیا وکړئ. زه مناسب ګڼم چې دلته کې د یو سیاسي مشر نوم والم لکه جی یو سیاسي مشر و منور حسن صاحب. وایي منور حسن صاحب په دې کراچۍ کې به الیکشن کو، نو هغه به د خپل الیکشن کمپین کې چې کله به کمپین کو نو هغه به د خپل مخالف کینډیډیټ صفتونه کول په جلسه کې، او جلسه به د هغه وه. دا څومره ښکلی کلچر و، دا څومره ښکلی روایت و چې یو کس سره به ستا سیاسي اختلاف به د مو او د هغه به د خیال هم ساته، د هغه به د عزت هم کو، د هغه به د احترام هم کو. ښه دغسې جي که د باچا خان بابا مثال مونږ والو، دا مولانا مودودي صاحب بیانیه یوه وه او د باچا خان صاحب بیانیه بله وه، خو د دواړو په منځ کې د عزت او د احترام داسې یو رشته وه چې د هغې مثالونه بیانیږي. نو دغه رنګې په دې ماضي قریب کې څو کاله مخکې یو سیاسي مشر بیمار شوی و، نو هغه چې کوم دی د دواړو خو شدید سیاسي اختلاف دی، خو باوجود د دې د بلې پارټۍ سیاسي مشر ځان سره ګلدسته اخیستې ده او د هغه عیادت له ورغلی دی.
نو دغسې پخواني چې کوم سیاسي مشرانو باچا خان بابا شو مولانا مودودي سو مفتی محمود صاحب شو دا داسې سیاسي مشرانو دی بر کارکون تربیت کو دی به د کارکون تربیت کو او د یو بل د احترام جذبه وا او یو بل په زړه کې عزت و تعصب نه و نفرت نه و پروپاګاندا نه وه نو هغه سیاسي اکټیویټیز ډېر سموتلی ډېر ښکلي به روان و ډېر مزیدار ډېر پرامن طریقې سره ډېر خوشحالۍ سره نو مطلب دا دی چې هغه سیاسي مشرانو ژوند لږ مطالعه کول پکار دي چې د باچا خان بابا رویه څه وه د هغه سیاسي سرګرمیانه څه وې د هغه خپل سیاسي مخالفینو سره رویه څنګه وه نو موجوده سیاسي مشران که د پخواني سیاسي مشرانو هغه طور طریقې د هغې نه زده کړه وکړي نو کارکنان خو هم دوی ته ګوري دا شر او فساد چې جوړ دی نو دا داسې ده چې د مشرانو نه کمزورۍ کیږي د هغې نه کمیانې کیږي او کشران خو هغې ته ګوري نو دغه یو فساد جوړ دی یو انتشار جوړ دی موږ وایو که نه د کنزلو هغه سیاست دی نو زه یم چې دا موجوده چې کم مشران دي دوی له په دې باندې نظرثاني پکار ده د خپلو کارکنانو تربیت پکار دی د هغې اخلاقي تربیت پکار دی سیاسي او چې هغوی وکړو نو زما په خیال چې تبدیلي به خامخا راځي اصل تبدیلي هم دغه ده چې هغه ځای نه ویلی شي چې یو سیاسي کارکن د خپل سیاسي مخالف سره په ښه طریقه سره مطلب دا میلاو شي راشي خپل مخامختیا راشي او د هغې عزت او احترام وکړي نو مسلې حل کیږي دي ټیک مفتی صاحب تاسو یو منټ ته موږ سره تاسو دې کې زه چې کوم ډاکټر عامر صاحب کومه خبره وکړله دا ډېره زیاته اپریشیټ کوم هم او بل زه دلته یو ایډیشن دا کوم چې دا بدقسمتي ده چې دې دور کم سیاسي پوهان دي د هغوی خو دا ایجنډه وي چې موږ د معاشرې د اصلاح دپاره کار کوو د هغې په منشور کې معاشرتي اصلاح وي خو هغوی د خپل سیاست سره د دې دور ځوان نسل ریډیکل کړلو انتها پسند کړلو صرف زمونږ په معاشره کې مذهبي انتها پسندي نه را پولیټیکل ریډیکلیزم په عروج باندې صرف مذهبي فرقواریت نه سیاسي فرقواریت وګوره مذهبي فرقواریت خو زمونږ علما راوستي سیاسي فرقواریت د سیاستدانانو راوستي دا هم شاته پاتې نه شوله او دا سیاسي فرقواریت بس اوقات د مذهبي فرقواریت نه تیز لاړ په نقصان کې لکه دوی یو خبره وکړه لکه ټایم نیز دا خبره کنکلوژن د باچا خان بابا خبره دوی وکړه سید ابوالعلا مودودي رحمه الله ما خو دا یو ځای کې مطالعه کړي وو چې یو ځل سید ابوالعلا مودودي ناجوړ و د هغې عیادت ته څوک یو شخصیت راغی او د هغې وی په ناجوړه صورتحال کې به چا ته راپاسېدی نه شو وایي چې کله دا میلمه راغی هغې ته راپام سېدلو چې کله یې رخصتولو په دروازې پورې ورسره راغلو دا چې کوم کس ابزرو کولو مشاهده کولو دا ټول مجلس نو هغې وایي چې ډېر ماته ناشنا هغه پاسېدی هم نه شي وایي ته خو پاسېدی څنګه هغه وایي دا ډېر عظیم شخصیت ماته راغلی دا د پښتون ملت د افغان ملت یو نماینده دی یو رهبر دی نو دا زما ګوره که نه په هغې ټایم کې د دې دواړو رهبرانو یو بل ته څومره ریسپیکټ و د دې فالوورز سوشل میډیا وګورئ تاسو ډېره مننه کوم ستاسو مفتي صاحب ستاسو هم ډېره عزت الله بار بار راوله الله هم ښه آباد راوله ګرانو کتونکو زموږ د پروګرام چې کوم وخت اثر ته ورسېدو دا یاد لرئ یو ضروري خبره په اخره کې دا کوم چې موږ تنقید وکړو خو دا تنقید تعمیري دی او تنقید یا پوښتنه یا سوال خلک د خپلو خلکو نه کوي ځکه چې دا زموږ د قام عالمان دي زموږ د قام سیاسي مشران دي نو ګیله خلک د خپلو نه کوي دا زموږ دي دا موږ یو بل سره به دا کومه که موږ درې خاورې بچي دغه هم درې خاورې بچي دي نو د خلک ګیله د خپلو نه کوي او دا زموږ خپل خلک دي زموږ په دې خلکو دا باور دی چې انشاءالله دی به خیر ورځې راولي سیاسي تربیت په هم کیږي او مذهبي تربیت په هم کیږي الله دې وکړي چې دا پروګرام د خیر ذریعه وګرځي بارک الله لي ولکم فی القرآن الحکیم ونفعني وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم آمین یا رب العالمین